والله الله تعالی اعلم ډیر په هدي به ایمانکم تاسو ایمانونه الله ته ډیر معلوم دي. کوي سړی آزاد دی داغه ایمان الله ته معلوم دی. کوي سړی وینځه دا غلام دی داغه ایمان الله پاک ته معلوم دی. ازادي او غلامی دا خو صفت دی، اصل چیز خو تقوا ده. بعضی وینځه غلامان د تیر شوی دي چې د الله اولیاء ته جوړ شي، لوی خلک ته جوړ شي. بلال حبشي رضی الله عنه غلام نور او تقوا وا پکې الله کم ځای ته ورس. نبی علیه الصلاۃ والسلام د معراج په شپه باندې سفر کوي، خواته سره د خپو د چا کشار راځي مه ته تاسو یو د جبرئیل امین نبی زمانه دا مه ته د خپو د کشار د چا دی د حضرت بلال رضی الله عنه. د الله سره او تاسو سره دومره مینه ده دومره تقوا ده بګي چې هغه ستانه په تور د خدمت مخکې په جنت کې روان دي، پس مګ باندې ګرځي. خو الله او تاسو سره دومره مینه ده چې الله په عرش باندې دغه د خپو کشار را رسي. نو غلام خو تقوا و نو الله وی تاسو ایمانونه زړه خپې جنم کو آزاد دی او کو غلام دی، خبره په تقوا باندې. والله الله تعالی اعلم ډیر په هدي به ایمانکم سب ایمانون بعضکم بعض لتاسنا من بعض د بعضونه، یعنی تاسو بعضی د بعضونه، مطلب دا تاسو ټول د یو جنس نه کو غلام دی او کو آزاد دی، ټول د حضرت آدم علیه السلام په اولاد کې راځي.